بعضې کسان تپوس کې دي سیلاب کې دا لرګي راځي نو عزتمندو لرګو پسې ځان نه دي وجل پکار الله وی لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یا ظالمانو ځان ولې هلاکت کې په خپل لاس اچوئ چې لامبونه درځي چل نه درځي دویم دا دی دا لرګي خو د چا دي که نه دا خو داسې تالان نه دی چې ته بس ممزرما ټوله زما دا خو د چا د ځنګل نه د چا د ځمکې نه د چا د کور نه رامات شوی دی لہذا که په کم لرګي باندې باقاعده بازو پې لیکل کړي چې د کم لرګي مالک معلوم وي او که چا راونیولو دا به هغه مالک ته رسوي دا خو د ځان له کار وکتو او دویم نمبر دا که بالفرض غریبانانو خلکو نیولي او مالک معلوم نه دی نو بیا دا د لختي حکم دی که دا په خپله غریب وي هغه لرګي خپله هم استعمالولی شي خو که مالداره سړي دا لرګي راونیولو یا داسې څیز او ځان سره کېغوستو دا د دپاره د خنزیر غوښې دي دا د دپاره د شرابو حکم لري حرام دی دا خو پردی مال دی یا به غریبانانو له ورکې سیلاب چې په کومو کسانو راغلی دی غریب سړی دی کور یې مات دی دا لرګی وله ورکړي چې هغه په خپل چت کې ولګوي نو دې دپاره او که مالکان یې معلوم یې هغې ته بیا رسې دا په خپل ځان باندې دا داسې نشي استعمالولی بعض کسان تپوس کېږي سیلاب والا زکات ورکولی شو که نه هاو سیلاب کې چې کوم کسان غمځپلي دي او هغوی سره پیسې نشته او صاحب نصاب نه دي زکات هم پکې ورکولی شي نغدي ورکړي که خوراک شیز پکې ورکړي هر څه پکې ورکړي خو بعضې کسان سیلابونو کورونه وړي دي خو د هغوی دوکانونه هم شته هغوی سره نغدي روپۍ اوس هم شته نو بیا وله د زکات روپۍ نشي ورکولی البته صدقه ورکولی شي بیا هم ورکولی شي او نوره ښېګړه ورسره کولی شي پوره کور هم وله جوړولی شي مالداره دی خو ته وایې چې سیلاب والی دی زه وله کور جوړوم بلکل یې وله جوړ کړه نو دا یو دوه مسلې وي الله دې موږ له عمل کول توفیق راکړي سنت کوئ